رشتې ډیمانډ زه یم چې اول خو عزتدار انسان وي او کم از کم غیرت پکې وي. داسې ډېر خلک دي چې رشتې غواړي خو د هغوی ډیمانډز د یو ینګ جینۍ دپاره یو طلاقه شوې ډېره کم عمره وي که نه، خو د خلکو پوینټ اف ویو بدلې. ما کتلي دي څوک به درته وایي چې یاره بچي نه اکسپټ کوو، څوک به درته وایي چې یاره خبره پټه کې. نو زما ریالټي ده چې یاره زما طلاق شوی دی، دا زما حقیقت دی. زما 5 بچي دي، په دې زه شرمنده نه یم. که ما څوک کوي ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بې وسه بې څوکه خلک راځي. دغه شانتې یو تورسرې یوه زنانه چې ما سره څنګ کې موجوده ده، انتخایي غربت وښلې زنانه ده او غریبۍ دې ځای ته راوستلې ده. نو تاسو ته یې وړاندې کوو بې ځایه تنګول مه کوئ او بې ځایه کالونه مه کوئ. غربت را په مخه کړې ده، نهرې پې تېرېږي چې یو جینۍ باندې داسې وخت چې 12م تعلیم هغه هم بیا په ساینس کې یعنې FSC کړې ده. بس واده وشوه، واده کې طلاق وشو. طلاق ولې وشو؟ طلاق زما ځکه وشو چې زما رشته اول خو پنجابیانو کې شوې وه، نو هغوی زه نه اکسپټ کولم. بس د هغوی ذهن کې دا و چې د پښتنو زمونږ نه کېږي. هغوی زه په هغې ډېر زیات تنګولم او زما خاوند چې دی بس وال ټکول به یې کول ډېر زیات، لکه بس زما ژوند ډېر زیات تنګ و هلته. او بل خبره دا ده چې هغوی دویم واده م کړی و، نو بس د هغې وجې زما کور اړو جوړېده نه. بس هغه راله طلاق راکړه ځکه چې ښځې ورته دا شرط ایښود چې ښځو بچي به پرېږدې نو ما کور ته بوځه. داسې ډېر وجوهات دي چې هغه اوس زه تاسو ته وایم نو ډېر زیات خبرې اوږده شي، خو بس دکه شارټ کټ کې به دکه ووایم چې هغوی بس نور ما سره ژوند تېرول نه غوښتل، ځکه چې هغوی ژوند کې بله شامله کړې وه. نو بس بیا تاسو ته پته ده چې لومبۍ ښځه بیا څوک نه برداشت کوي. ته خو یو تعلیم یافته یې، ژوند کې خو دویم هم شاملېږي، دریم هم شاملېږي او سنت هم دي. نو آیا دا زنانه به ژوند نه تېروي د خاوندانو سره؟ نو بس ما خو تېرو کو، ما پرېښوده نو ما به 10 کاله مخکې پرېښودی و. زما د واده 10 کاله ما هغه سره تېر کړل. زه پکې د 5 بچو مور شوم، ما پکې ډېرې سختې هم تېرې کړې. نو که ما پرېښوده نو ما به هغه وخت پرېښودی چې کله لومړي ځل هغه په ما لاس اوچت کړ، ما ته یې کنځل وکړل، یا هغه زما بېعزتي وکړه، یا زما د مور پلار پسې کنځل وکړل. نو ما به هغې وخت ویلي چې یاره یو انسان ما سره داسې کوي نو وروسته ژوند مې ګران دی. خو زه په امید باندې زندګي تېرېږي، نو ما په دې امید تېره کړه چې یاره دی به کله ناکله خو سم شي. هغه سمېدو او په هغې امید باندې زه 5 بچو مور شوم. 5 بچو مور شوې. ته په کوم عمر کې واده شوې وې؟ ستا خو اوس عمر چې کوم دی 20-30 کاله دی. نو بس ایله مې خپل FA دغه کړه. اوس خو رانه خیر دونه راته یاد هم FA خو FSC خو دونه راته دغه هم نه و که نه، د چا خبره چې د پلار په کور خو مې داسې ژوند تېر کړو چې د غم او د ژړا نه خبر نه ومه. خو چې کله واده شوم نو د ژوند سختې مې ولیدې، خو ځان مې ورته بس زموږ پښتانه دا وي چې بس تاسو ته پته ده چې هر څنګه حالاتو کې بیا ځان ټینګوي. دا ګڼه چې ډېر په کم عمره کې ستا واده شوی. بالکل ما ته د سم نه وه پته، ځکه چې لکه ما تعلیم کو، بس زما ټول ټایم زما خپل سبق کې و، نه د چا خبره چې کورونو د کارونو نه خبر وم، نه د والو ټکولو نه. زما پلار داسې انسان و چې چېرته یې را سره په تیز اواز خبرې هم نه وې کړې. نو موږ اړو سختې لیدې نه وې. FSC دې کړې وه، یعنې ښه قابله وې، خو چې مخکې پرېښې وې نو ته ښه جاب دې هم کولی شو، مخکې تللی شو. بالکل زما والد صاحب زما چې کله واده و نو په دې شرط یې کړو چې زه به خپل تعلیم کمپلیټ کوم. 3-4 دفعې ما له اډمیشن وکړو، د پنسله پورې یې ما له راولېږل، خو چې څنګه به د ایګزام ورځې رالې نو هغوی به ما ته وایي نه، نو بس زما به پاتې شو ایګزامس. بس ما نه په دې چل کې ما نه ټول تعلیم پاتې شو. او بیا زما تعلیم څه وایي چې داسې په کم عمره کې د جینکو ودونه کېږي یا داسې چې هغه تعلیم کوي او نه یې پرېږدي، نو هغې ته څه وایې؟ یاره زه د بل نه خو نه یم خبر، خو خپل زندګۍ نه مې دا زده کړه که نه چې هلکان نه دي، تعلیم د هر چا دپاره ضروري دی. خو سړي له الله تعالی دونه دغه ورکړی چې هغه که په سړک شپه وکړي، که محنت مزدوري وکړي که نه نو کولی شي، او د هغوی دپاره دا ازادي دی. جینکۍ نه دي، زه یم د ټول نه زیات ضرورت د جینکو دپاره دی، ځکه چې د بل د لاس محتاجي ډېره ګرانه ده. ما خپله تېره کړه. جینکو دپاره تعلیم د حد نه وتې ضروري دی. او زه یم که نه جینکو له ټیک ده واده کول خو ضروري دي، دا خو الله تعالی د طرف نه دي که نه چې نکاح به لازمي کې. خو زه یم چې اول جینکۍ ځان کامیاب کړي، په خپلو خپو ودرېږي، نو بیا دې واده کوي. که بالفرض زما غوندې حالات پرې رالل که نه چې څنګه ما د کور دننه صرف د نوکرانو په شان ژوند تېر کړی، بار دنیا مې لیدې هم نه ده. تعلیم هم د چا خبره اوس خو راته داسې لګي لکه چې زه سکول ته هم نه یم تللې. نو چې داسې وخت له راځي که نه نو جینکۍ چې په خپلو خپو ولاړي
نو کو زما غونته وخت پې راشي نو هغوی خپل ځان دونه سټیبل کړي چې هغوی جاب هر څه کولی شي او مضبوطې وي. د تعلیم نه پس څو کاله داسې محتاجي تاسو تېره کړه؟ څنګه تېره کړه؟ یاره ما چې کله واده وکړو که نه زما به دروس شروع شوه. ما نه تعلیم پاتې شو، زه د بل لاس ته کېناستم ځکه چې زما خاوند ما یې وخت جاب نه کو نو مکه بل نه غواړه وخوره. د طلاق نه پس ستا ژوند او د طلاق نه پس چې دی نو څو طلاق کاله نه شو؟ پس دا زما دریم کال دی د طلاق چې زه تېروم. زما والد صاحب خو ډېر مخکې 2016 کې وفات شوی او درې وروریان مې دي نو د دنیا غریبانان دي. او بله خبره دا ده چې ما ډېر خراب وخت هم تېر کړ، لوږې تندې هم تېرې کړې، ډېر سخت وخت تېر کړم. نو دا دریم کال دی چې زموږ هم ټول ژوند د محتاجۍ تېرېږي. لکه عمر خو دومره نه دی، اوس هم خو لکه هغه ځوانه جانه 20 کالو لکه په دې کم دغه کې چې خو لکه تاسو چې دا کورونه کې ژوند تېر کړه د خلکو د څنګه رویه وه؟ یاره ډېر ښه خلک هم راغلل، ډېر خراب خلک هم مې ولیدل. داسې خلک مې ولیدل چې د هغوی صرف دغه یو پوینټ اف ویو چې دا جینۍ یوازې ده او د دې مخکې وروسته څه نشته، نو د ډېرو راباندې ډېر غلط نظر و، ډېر راته ډېر څه ویلي دي او داسې ډېر مشران وو چې هغوی زما په سر لاس مهې دي، ما له 2 ټیمه روټۍ هم رالیږلې ده، زما بچي دي په دغه کې سرکاري سکولونو کې سبقونه ووې، داسې استادانو په لاسونه کېښودل، نو ډېر راسره ښېګړه مو کړه او د چا خبره ډېر مې بده مو لیدل. بد دې ولیدل، ځان دې محفوظ وساته. بالکل ولې نه، ما بد ولیدل خو زه به همدغه ویم که نه چې خدای دې په چا باندې داسې وخت نه راولي لکه دا ما چې تېر کړ. اوس څنګه تېری؟ اوس خوراک څښاک بس اوس هم د چا خبره چې یو نه قرض بل نه قرض، یو ته وایه بل ته وایه، خو قرض خو خلک راکړي خو امید خو ساتي چې قرضه به هم واپس کوي. په ما کوم ځای باندې نه به ورکړي؟ نو بس زما دغه امید دی که چېرته سکرګنۍ را باندې ته رسو خوړه خوانه زما هر څه شروع شوه یا یاره اوس خو نه دی، اوس خو زما اړ امید نشته د هغوی نه چې څه په الفاظو کې ووایم. زه چې دا ویډیو جوړوم او زه ستاسو له رالم، زه صرف د دې دغه باندې رالم چې په دې دنیا کې داسې ډېر ښه خلک به وي مو ځکه چې شته نو که ما سره یې لاس امداد وکړو نو زما به هم پې ژوند سم شي. کله چې نه بچي څه غواړي نو ما نه چې بچي وغواړي نو بس زه ورته یم صبر کوئ. زما واړه واړه ماشومان دي، مشر زوی مې د 10 کالو، بله لور مې د 2 کالو دي، ټول واړه دي. کشر د ټولو چې کوم کشر دی هغه د 2 کالو دي، 2 نیمو دغه شان. خو خبره ټوله دا ده چې زه خو نشم هر چی افورډ کولی، ما نه څه غواړي نو زه ورته یم ښه وابلم. دې ټیم کې به تا ته څه جاب میلو شي نو کې او ولې نه چې د عزت وي او راته میلاویږي. خو بس خبره ټوله دا کړه چې زما سره ماشوم دی، ما ډېر ځایونو کې ټرایانې وکړې خو د هغوی ړومبې شرط دغه کوي چې لکه ماشوم دغه الاو نه دی، نو بس د دې وجې زه جاب نشم کولی. زه به صرف یو ریکویسټ کوم چې ګورې نه زه اخوا دېخوا جینۍ یم او تاسو ټول ته زما ډېر زیات ریکویسټ دی چې دا سوچ مه کوئ چې یاره دا جینۍ طلاقه شوې ده خرابه ده یا د دې په سر پلار نشته خرابه ده. زما صرف ټولو ته ریکویسټ دا دی که نه چې که ما ته کالز هم کوئ نو ما ته پلیز لیمټ کراس خبره مه کوئ، داسې څه مه وایئ چې زما ګورې دا څه نه اعتبار پاسي، ځکه چې ما تاسو ټول دا ویډیو کړې ده نو په ټولو مې ډېر اعتبار وکړو، خو که تاسو ما ته اخوا دېخوا کالز کوئ یا فضول خبرې کوئ نو بس زما به بیا دا څه نه اعتبار پاسي. زه به یم چې په دنیا کې اړه ښه والي شته دي نه، ما ته ستاسو د مدد ضرورت دی خو ګورې په غلط دغه باندې نه هغه څوک در سره امداد وکړي نو خپل څه روزګار قصب کولی شي چې امداد تا راسره ته پیسې رالې نو ته به د هغه پیسو نه څه جوړ کړي داسې څه یاره زه تاسو ته یم که ما له پیسې دوی راکړې که نن زما دا کوشش دی چې زه خپلو بچو له اول د سرسوري وګورم، ځکه چې زه د پلار په کور کې یم، زمونږ د ګڼې کور دی او ډېر مشکلات دي ما ته زما بچو ته، زه دک غواړم چې اول زه خپلو بچو له سرسوري وګورم. بیا څه دوکان پکې واچوې کپړې پکې بیا خرڅوې شکر الحمدلله زه خپله ما بیوټیشن کورس کړی دی، سلایي راځي، بیا به زه مخکې ژوند سره ګورم چې زما بچي زه څنګه طریقې سره کامیاب وم. ته د لندن نه به انګلینډ نه کینیډا نه بهر نه ډېر داسې راځي رشتې هم غواړي که نه نو هسې د رشتې ډیمانډ به داسې رشتې ډیمانډ زه یم چې اول خو عزتدار انسان او کم از کم غیرت پکې وي. داسې ډېر خلک دي چې رشتې غواړي خو د هغوی ډیمانډز د یو ینګ جینۍ دپاره یو طلاقه شوې، که طلاقه شوې ډېره کم عمره وي که نه خو د خلکو پوینټ اف ویو بدلی ما کتلی دي، څوک به درته وایي چې یاره بچي نه اکسپټ کوو، څوک به درته وایي چې یاره خبره پټه کې، نو زما ریالټي ده چې یاره زما طلاق شوی دی، دا زما حقیقت دی، زما 5 بچي دي، په دې زه شرمنده نه یم. که ما څوک کوي نو همدغه خبره ده چې اول به تاسو له راځي، تاسو به کنوینس کوئ، ځکه چې زما پلار خو نشته، زما داسې لکه زما وروریان هم دومره دغه نه دي، نو د مشروالی په دغه باندې به تاسو سره هغوی خبره کوي. بیا چې څه ډیمانډز وي انسان چې کیني خبره وکړي نو خبره پته لګي. ډېره مهرباني.
ګرانو کتونکو دغه د تورسرو اعتماد باور بروسه د الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن دپاره کافي ده. څنګه چې خبره وکړه بې ځایه کالز مه کوئ، بې ځایه تنګول مه کوئ. او لاول خو رشته نه ها، لاول د دې د بچو د سرسوري لاول چې کوم دی نو د دوی له څه کار ماره چې دوی څه روزګار ځان له روان کي. او خو داسې څوک نو زمونږ فارموله د 5 مرلې کور نیکه او 400 بیا چې چېرته هم ځي خو د بهر بیا رشتې او جرګې نشو کولی او نه هم دړه زور شته دی. او په دې معاشره کې زنانه هم پراډیانې دي، دا هم یاد ساتئ ښه. دا څه نه چې صرف سړي پراډونه کوي او سړي دوکې کوي او ډېرې زنانه موږ داسې ولیدې نو موږ وایو چې دواړو طرفو ته خوشحالۍ وي او ټینشن نه وي. او زه همیشه خلکو ته وایم چې نه په چې احسان کوم نه د چې احسان اخلم، بری کوم د الله د رضا دپاره. او همدغه وجه ده چې د 400 کې وګرځئ انشاءالله چې زه چېرې وخت ورکړم د ویډیوګانو ته. نو پرون یو زنانه راغله وي د 2 لوریانې د 2 واړه راله واده که، خو زما هم دړه زور نشته دی ځکه چې په اوس زنانه ذات دی هر سړی د خپلې لور خور وګوري چې دا کله ډولۍ کې کښېني نو د داړه کرکې وایي. اولته کې به بیا هغه ظالم تشدد کوي، جبر پې کوي، زیاتې پې کوي، تنګۍ یې مور پلار وله کنځي، وروڼه وله کنځي، په هغه جینۍ چې عزتداره جینۍ څه پې تېرېږي. نو هغې څه وي چې ما ورته حقیقت وي چې دغه صورتحال دی. خو ګرانو کتونکو په دې باندې زمونږ هم اکاونټ نمبر دی، خو زمونږ په ذریعه ورسره څوک امداد کول غواړئ نو باور ساتئ انشاءالله دې ته به لاس په لاس شمیرو او ورکو به، او که نه ډایرکټ ورسره کوئ نو بې ځایه مه تنګوئ، ضرور ورسره امداد وکړئ. ډېره مننه.